مسله دا ده چې نارینه به په هر حال کې که ژره ده که د سر ویښتان دي دا به په غسل کې دی نو دی هم به جړ بیخ چې کم دی او هم مطلب ویښتان سر ویښتان راواخله خدای دې وکړي چې پر دې ځای باندې زموږ د وزیرستان والا ویښتان پراته دي اوس چې ته کله غسل کوې ویښتان به هم ټوله نو دی د نن چې د ویښتانو کم بیخونه دي هغه به هم نو دی دغسې ژره راواخله په غسل کې در ښیم دا ژره به هم نو دی د نن چې کم جاړ دی کم بیخونه دي هغه به هم نو دی چې کومه چمړه ده هغه به هم نو دی اوس ام سلمه راله پیغمبر علیه السلام مبارک دی ویل یا رسول الله زه داسې زنانه یم چې ما دا خپل ویښتان بیا د دې ډېره معافي ضروري مسله ده ما دا خپل ویښتان هغه کوڅې چې بولي په پښتو کې کوڅې بولي دا زموږ ته پخوانۍ منډې راواخله اناګانې راواخله هغو به د ویښتان داسې وودلي وو چې هغه به بیا مطلب خلاصېده ډېر ګران کار ولو خلاصېده بیا ډېر ګران کار ولو په ډېر وخت به خلاصول نه اوس هم زموږ د سارا د سپین سرې زنانې یا زموږ مشرانې منډې راواخله زموږ اناګانې راواخله اوس هم د هغه سلسله په ساراو کې شته اوس ام سلمې ورته ویل یا رسول الله زه به ویښتان خامخا خلاصوم ټول ویښتان بیا د دې ډېره معافي دا به زه په غسل کې نه ودوم د الله رسول الله لا انما يكفيك ان تحسي على راسك 3 حسيات ترى ولارسه وبر واخ وبچ درا واخسته په خو خدا غو چې مطلب یو لګن مګن مو په لاس کې به وبر واخسته پر سر باندې به واچولې اوس خدا دې شاور دی اوس نلکه ده نو اوس هغه پواري چې کومې بلل کېږي نو پیغمبر علیه السلام ورته ویلې که چیرې تاسو د خپل ویښتان کوڅې جوړې کړي دي خلاصېده یې ګران دي مشکل کار دی بیا راولاړ څه خالي پر دا ځای باندې اوبه واچوه هغه بیخونې ورناوده که چمړه ناوده که د ویښتانو بیخونه ناوده که خلاصېده یې ضروري نه دي ولې په خلاصېدو کې دي دا رقم سره وودلي دي چې هلته دننه اوبه ورتلل ګران کار دی نو لهذا د زنانو دپاره که ویښتان خلاص وو بیا به د ویښتانو لاندې جړ او بیخ هم نودی او دا چې څه ویښتان دي د سر هغه به هم نودی دا فرض دی او که چیرې کوڅې جوړه سوې وه نو بیا به راولاړېږي چیش به کوي چوټګان چې دوی کوم بولي بیا د دوی ماغزه ډېر ولا په دې خبرو شرمېږم زموږ نور مشکات کې دغه سبق تېره دی بس ما ورته پام سړی دغه ضروري سبق دی نو که چیرې کوڅې وې هغه سر یې وودلی و نو بیا خلاصېده ګران کار و مې خلاصوه پروا نه لري خالي ده ویښتانو بیخونه ناوده که بس ویې موږه او که چیرې داسې و چې ویښتان یې خلاص کړي و لکه عام طور چې زموږ لوڼې دي یا زموږ خویندې دي نو هغه به دا ویښتان هم نودی او دغسې د ویښتانو چې کوم جړ دی بیخ دی چمړه ده هغه به هم نودی او که چیرې اوس یو نارینه راواخله په نارینهو کې داسې څوک ولو چې هغه د خپل ویښتان داسې جوړ کړي لکه عام طور دا زموږ په ما علاقو کې ملنګانو څوک یې هغه ویښتان یې ډېر سره یوه خوا بله خوا ته سوي د نارینه دپاره دا اپشن نشته نارینه به په هر حال کې ویښتان خلاصوي ټول ویښتان به نودی د ویښتانو چې کوم جړ دی بیخ دی دا چمړه چې کومه ده هغه به نودی که دی وایي یاره زما ویښتان ډېر لکه زموږ په ښار کې ډېر خلک ګرځي ویښتان یې دا رقم سوي دي ګوره چې هغه یې خیرې کړي دي هغه خیرن سوي دي که دغسې په یو چي سره نښلولي دي د دې خلکو نه اودس صحیح کېږي ولې نو چې غسل نه وي نو اودس د کومې خوا صحیح کېږي او غسل خو قطعا نه صحیح کېږي نو لهذا نارینه به راولاړېږي دی به څه چم کوي دی به خامخا ویښتان خلاصوي او بیا به ویښتان هم نودوي او د ویښتانو چې جړ دی بیخ دی او دا پوست هغه به هم نودوي په دې خبره سي سر خلاص د زنانې دپاره په هغه وخت کې چې کوڅې جوړې کړي که خلاص ویښتان وو بیا به دا هم دغسې کې لکه نارینه ویښتان به هم پرینځي او د هغه رقم لاندې چې کوم جړ دی بیخ دی هغه به هم خامخا پرینځي